पाकिस्तान 19 کلنې لوبډلې انډیا 19 کلنې لوبډلې ته په ایشیا کپ کې شکست ورکړو. دا د پاکستان اولنی میچ و. د پاکستان د سایډ نه یو بهترینه بریا د خپل ټیم لپاره د خپل وطن لپاره زبردست میچ وشو د دوه ټیمانو ترمنځ. خو بل اخر پاکستان انډر 19 یا 19 کلنې لوبډلې د انډیا 19 کلنې لوبډلې ته شکست ورکړو او دغه جیت اولنی جیت په خپل نوم باندې کو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دوبۍ کې د انډر 19 چې څومره هم انټرنیشنل ټیمان دي د هغه ایشیا کپ جوړ شوی دی او په دغه کې پاکستان نن اولنی میچ و د انډیا سره او پاکستان دغه میچ په خپل نوم باندې کو. افغانستان هم اولنی میچ د بنگلاديش سره کړی دی او بالکل اولنی میچ و دغه ټورنمنت خو چونکې د بدقسمتۍ نه افغانستان د بنگلاديش نه اولنی میچ ویلو. خو بهرحال د افغانستان چې کوم روان میچونه دي او د پاکستان چې کوم روان میچونه دي په دې باندې هم خبره کو او په نن میچ باندې هم لږه شانته کې نظرثانی کو. نن چې کوم میچ و پاکستان اولنی بیټینګ کړو 282 رنز ټارګټ په 50 ورونو کې انډیا ته ور کړو. د دې په جواب کې انډیا ډیر زیات خپل کوشش وکړ ډیر زیات بهترین ځکه چې اخیرنۍ 9 وکټ پریوته او اخیرنۍ وکټ اوسل وخرنځونه جوړ کړه. مطلب اخیرنۍ وکټ ډیر زیات کوشش لګولې خو بهرحال هغه په دغه خپل کوشش کې ناکام شو. پاکستان ته په 3 وخرنځونو سره دغه میچ وګټو. د انډیا چې کوم انډر 19 ټیم دی هغه په 238 رنز باندې او د 47 اوور په اختتام 47.1 اوور په اختتام باندې ټوټل ټیم آوټ شو. د پاکستان د سایډ نه په بیټینګ کې آوټسټانډینګ پرفارمنس اینڈ ډیر زیات بهترین پرفارمنس شازیب خان کړی دی چې په 147 رنز باندې 159 رنز کړی دي. ډیر بهترین لو وای کړی دی او ډیر زیات خپل بیټینګ کړی. عثمان خان هم ورسره سات ور کړی واغه هم 70 رنزونه کړی. که په بالینګ باندې پاکستان خبره وکړو نو علي رضا 3 وکټ ترلاسه کړی وي. دی لکه څلورم وکټ هم ترلاسه کړی و اغستلې خو بس چونکې یو فیلډر پکې و کیچ ډراپ کو دغه څلور وکټ دغه پوره نشوي. فهم الحق چې کوم دی هغه هم 2 وکټ اغستې او عبدل سبحان هم 2 وکټ ترلاسه کړي. د انډیا د سایډ نه نیکل کومار 67 رنز کړي په اوه بالونو باندې. خو ډېر زیاته ښکلې لوبه وشوه دوه ټیمانو ترمنځ. را روانې چې کومې لوبې دي او را روان چې کوم میچونه دي په هغه باندې هم لږه شانته کې خبره کوو. د افغانستان چې کوم را روان میچ دی هغه د سریلانکا سره دی او دا په شارجه کې. د افغانستان 2 میچ پاتې دي دواړه په شارجه کې. افغانستان الریډي په شارجه باندې ډېر زیات بهترینه لوبه کوي او ډېر زیات کنټرول کوي. هلته کې اول ته کې همیشه دپاره هغه ډومیننټ پاتې شوی دی په خپل اګینسټ ټیم باندې. دویمه لوبه چې کوم دی هغه د نیپال سره ده. په دې ټورنمنټ کې په راوند میچونو کې صرف 2 میچونه تاله ګټلي چونکې افغانستان اولنی سټارټینګ میچ بللی دی د بنگلاديش نه. نو اوس را روان چې کوم 2 میچونه دي د سریلانکا سره په اولنی دسمبر باندې او ورسره چې کوم دی بل لوبه په 3 دسمبر باندې د نیپال سره ده. چلو ځن نیپال نه خو به وګټي خو ضروري میچ د افغانستان د سریلانکا سره دی چې په اولنی دسمبر باندې به شروع کیږي په 1 دسمبر. نو افغانستان لګول چې دغه میچ د سریلانکا نه وګټي. بیا ورپسې چې کوم دی د افغانستان چې کوم را روان میچ دی نو هغه د جاپان سره دی غالبا سوري د یو ای سره دی. یو ای نه هم ان شاء الله پاکستان ډیر زیات په اسانه باندې میچ ګټلی شي. خو چلو چونکې یو ای زورور شو پاکستان باندې نو بیا بعد کې دغه شته جاپان والا ټیم شته ان شاء الله ګټلی شي. پاکستان د جاپان نه هم دغه میچ په خپل نوم باندې کولی شي. نو ان شاء الله را روان چې کوم میچونه دي په دې باندې بیا خبرې بعد کې کو. خدا د نن ورځې چې کوم اپډیټ و د ایشیا کپ انډر 19 چې کوم د 50 ورونو دغه لوبه را جوړه شوې په دوبۍ کې هغه حواله سره ما تاسو سره دغه اپډیټ شریک ان شاء الله ملاوي ګنې ویډیو کې تر هغه مالک اجازه الله فمان.